السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګری تشهود کې د غوتی د اشاره متعلق وضاحت غوښته ده. په غوته باندې اشاره کول جواب دا ده چې اشاره کول په مسواکی غوته باندې دغه خزول تشهود کې دا سنت طریقه ده، ځکه چې مسند احمد او سنن نسائی کې د حدیث وائل بن حجر رضی الله عنه راغله ده. فرمایي چې ما دا اراده وکړه په ځړ کې مې دا وویل چې خامخا به رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ ته ګورم چې څرنګه مونځ کوي. هغه ته ما وکاته نو ودرېدو، تکبیر وي، الله اکبر وي، لاسونه اوچت کړه تر دې پورې چې هغې د خپل غوږونو برابر کړه. بیا ښی لاس په خپل ګس لاس باندې راسر کېښود. کله چې اراده وکړه چې رکوع ته ښکته شي، دواړه لاسونه د مخکیني په شان اوچت کړه. بیا وایي فرمایي چې د دواړه لاسونه په خپل زنګنانو په رکوع کې کېښوده. بیا چې کله سر اوچت کړو نو لاسونه اوچت کړه مخکیني په شان. بیا سجده وکړه، دواړه لاسونه د غوږونو برابر سجده کې په ځمکه باندې کېښوده. بیا کېناستو، د خپل څخه چې دی پرې باسله ګس لاس چې کوم دی نو دا یې په ګز پتون باندې کېښود او په زنګون، او د ښی لاس د سنګل چې کوم دی نو دا یې ښی پتون نه سې اوچت وساته، او بیا یې دوه ګوتې د خپلو ګوتو نه راغونډې کړې، لکه دا منځنۍ ګوته او دا غټه ګوته، او د هغې نه یوه حلقه کړۍ غوندې جوړه کړه. بیا یې اوچته کړه خپله ګوته، یعنې مسواک ګوته. نورو احادیثو کې وضاحت رأیته یحرکها یدعو بها، نو ما ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې خوځوله او په هغې باندې دعا کوله. دا حدیث چې کوم دی نو دا شیخ الباني رحمه الله صحیح کړی، صحیح سنن نسائی کې. امام مسلم روایت کړی حدیث نمبر 580 د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. هغې کې داسې راغلی دي چې نبي صلی الله علیه وسلم چې کله په مانځه کې کېناستو نو خپل ښی لاس به په خپل ښی پتون باندې کېښودو، او دا ټولې ګوتې به یې را بندې کړې، را ماتې به کړې، را غونډې به یې کړې، او اشاره باصبعه التي تلي الابهام، او اشاره به کوله په خپله هغه ګوته باندې چې غټې ګوتې ته نږدې ده، غټې ګوتې ته نږدې مسواکۍ جو ته موږ وایو، سبابه ورته وایي په عربي. او دا خپل ګس لاس چې دی دا په ګس پتون باندې کېښود. او په یو روایت د مسلم کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په روایت سره داسې راغلی چې نبي صلی الله علیه وسلم به کله کېناستو مانځه کې نو کې به یې ښودل دواړه لاسونه په خپلو زنګنانو باندې، او خپل ښۍ ګوته به یې دا به یې اوچته کړه، هغه چې غټې ګوتې ته نږدې ده په هغې سره به دعا کوله، او ګس لاس چې دی دا به ګس زنګون باندې ور کړه. سنن نسائی کې حدیث 1273 نمبر د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما به خوا من تیر په داسې حال کې چې ما په خپلو ګوتو باندې دعا کوله. معنا د یوې ګوتې په ځای باندې دوه ګوتې، نور روایتو کې دوه ګوتې راغلي، دوه ګوتې مې اوچتې کړې وې، اشاره مې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل احد یو ګوته باندې اشاره کوه، ځکه چې کوم ذات چې ته رابلې هغه نه دعا غواړې خو یو ذات دی. اشاره بالسبابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه په مسواکۍ ګوته باندې، دقسې په مسواک ګوته باندې اشاره کوه. مسند احمد کی روایت 5964 نمبر د نافع رحمه الله نه غوي عبدالله بن عمر به کله کېناستو په مانځه نو خپل دواړه لاسونه به خپل زنګنانو باندې کېښود، او په ګوته به اشاره کوله، او په هغې ته به کتل، دا نظر به بالکل هغې ته برابر کړی. بیا به فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لهي اشد على الشیطان من الحديد، دا ګوته چې کومه ده په شیطان باندې ډېره سخته ده د وسپنې نه، یعنې سباب دا مسواکۍ ګوته په دې ټایم کې دا خوځول چې کوم دي، چونکې دا خو توحید د الله تعالی ته اشاره ده، یووالي ته، نو دا شیطان باندې د وسپنې نه سخت لګیا دی دا ګزار. دا حدیث چې کوم شیخ الباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلی الله علیه وسلم په کې حسن ورته ویلي. دې احادیثو نه دوه خبرې معلومیږي. یو خبره خو ټول تشهود کې په مسواک ګوته باندې اشاره کول په خاص ځای کې نه، بلکې د اول نه تر اخره. او دویم چې کوم دی نو هغه د دعا په حالت کې د هغې خوځول، دعا به راځي نو په هغې کې به حرکت کې، معنا دا چې ګوته به دې اوچته کړي. صحیح مسلم وغیره د حدیث نه معلومیږي چې کې به نه ګوته به خپله اوچته. شیخ ابن عثیمین رحمه الله دعا هغه ځایونه چې کوم ځای کې بیا دا ګوته خوځول پکار دي، ګوته خو به دې اوچته کړي خو حرکت به وله کوم ځایونو کې ورکوي، دعا به دعا هغه ځایونه کم دي تشهود هغه فرمایي کله چې ته دعا غواړې نو حرکت ورکا د خپلې ګوتې له اشاره د حرکت په طریقه باندې بر طرف ته الله طرف. هغوی په دې بنیاد باندې موږ دا خبره کوو چې اوس یو سړی قاعده باندې کیني، څنګه چې وایي السلام علیک ایها النبي، په دې کې اشاره حرکت به ورکوي، ځکه چې د سلام په پیغمبر باندې چې دا اصل کې د دعا په معنا دی، هغه ته دعا کول دي. بیا دارنګه السلام علینا په دې کې به هم حرکت ورکوي، ځکه اشاره خدا سم نور ده، دغه ځای کې به دی بیا حرکت ورکوي. اللهم صل علی محمد دې کې به اشاره کوي، حرکت به ورکوي. اللهم بارک علی محمد دې کې دارنګه اعوذ بالله من عذاب جهنم، یا اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم دې کې اشاره ده. ومن عذاب القبر کې به دې کې به اشاره کوي، حرکت به ورکوي. دارنګه ومن فتنة المحیا والممات دې کې اشاره شوه، ومن فتنة المسیح الدجال دې کې اشاره شوه. هر کله چې دعا غواړي اشاره به کې بر طرف ته، چې هغه بر طرف ته اشاره الله رب العالمین طرف ته، ځکه الله بر دا طریقه چې کومه ده زیات نږدې سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا وضاحت هغه کړی دی په الشرح الممتع کتاب کې، جلد نمبر 3 صفحه نمبر 202. والله اعلم.